بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه نیمه سبحان. نن د چمکني ټي وي ډیره خوشقسمتي ده چې موږ سره کم مېلمه موجود دی. هغوی دوه ځل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شوی دی، دوه ځل د اپوزیشن لیډر پاتې شوی دی، د پاکستان وزیر داخله هم پاتې شوی دی او د قومي وطن پارټۍ سرلښکر هم دی جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. موږ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه. زه چمکني ټي وي مشکورې یم چې موږ له موقع راکړه. سر ستاسو بچپن بچپن هم سر څنګه تېر کړی جي؟ نو ډېر ښه. په هغه وخت کې چې کوم حالات وو بس هغې مطابق ښه خوشحالي وه او د کلي ژوند او د نور ژوند داسې و چې بس هغه کې هر سړی لږ هغه ښه خوشحاله و. نو ښه وخت تېر کړی. تعلیم هم چېرته نه او څومره حاصل کړی سر؟ ما خو ابتدایي هلته عملي کې پریزنټیشن گورنمنټ و، بیا لارنس کالج و، بیا دلته ایډورډز کالج نه او هغې نه پس چې فوج ته لاړم نو هغه ځای نه د بیچلرز ډګري مې هغه ځای نه حاصل کړې وه. سر دا راته ووایي چې ستاسو هابیز څه دي سر؟ نو داسې څه خاص هغه نشته، خو کتابونه وغیره وایم او نور کرکټ هم ګورم. شوق مې شته چې میچونه یي هغه زه ګورم. نو دغه حالت پورې ده. سر دا راته ووایي چې سیاست ته تاسو شوق سره راځئ که نه څه سیاسي ستاسو مجبوري وه یا دغه روایتي سیاستدانو په طور باندې تاسو راځئ؟ نه زه خو چونکې حیات محمد خان شیرپور شهید په سیاست کې و او هغه وخت کې د دې صوبې گورنر هم پاتې شوی دی، بیا فیډرل منسټر و، بیا سینیئر منسټر و. دا هغوی چې دا واقعه وشوه او هغوی شهید کړی شو په 8 فروری باندې 1975 کې. نو هغې نه پس ما ډېر موده داسې خیال نه و، ځکه چې ما چې د دې نه څه وراثت والا هغه نه شروع کول پکار. خو بیا بوټو صاحب هغه وخت کې راغی او هغه وایي چې ته به راځې. نو بس بیا ما د هغه ومنله، خبره ومنله او سیاست ته راغلم او بیا هم ما هغې پارټۍ کې او بیا د هغې نه پس د پاکستان پیپلز پارټي شیرپور او بیا وروستو هغه موږ قومي وطن پارټۍ کې تبدیل کړ. او په دې لحاظ سره چې د دې ملک او خاص کر د پښتنو چې کوم مسایل او مشکلات دي او هغې لپاره آواز اوچتول او هغه په هر نړۍ کې د پښتنو چې کوم مسایل دي په هغې لپاره کوشش کولو. د دې لپاره قومي وطن پارټي خپل یو کردار ادا کوي او هغې کې زما په خیال د ټولو ملګرو په ډېر شوق سره او ډېر جذبې سره په دې کې حصه اخلي. دا راته ووایي چې تاسو دوه ځل د صوبې وزیر اعلی پاتې شوي دي، اپوزیشن لیډر هم پاتې شوي سر، تاسو د پاکستان وزیر داخله هم پاتې شوي سر. تاسو کوم داسې لوی پروجیکټس دي چې تاسو دې صوبې ته وړي دي؟ پروجیکټس خو ډېر دي. اوس په دې کې داسې بیانول خو په لږ وخت کې ډېر ګران دي. خو هغه وخت کې د صوبې وسایل هم کم وو او دا اوس چې کوم صورتحال د هغې نه هغه دی. خو مونږ په هغې وسایل کې دننه په هر هغې کې زیدې کې په هر هغې کې او خاص کر هغه علاقې چې کوم پاسمانده وي د هغې لپاره زیات کوشش کړی. مثلا چترال ته نیشنل ګریډ رسول
دا یو ورکوټ منصوبه نه وه لویه منصوبه په لواري ټاپ باندې نیشنل ګریډ هلته رسېدلی دی او هلته د هغې موږ افتتاح کړې وه د کوهستان دپاره د هغې د رایلټي دا فضلیه که هم پکې کوشش کړو نه شو کړی په هغې کې 80% اوس خلکو ته د هغې هغه میلاویږي داسې ما مثال درکړو داسې ډېر په هر ځای دپاره څه نه څه مونږ کوشش کړی وو او په هغې کې بنیادي مقصد د سیاست دا دی چې ته په اقتدار کې نه چې عوام سره په رابطه کې د هغوی چې کوم مشکلات یې هغه حل کول شي دغه هغه دی ګډون مزه کې په لومړي ځل هلته خلکو ته مرات ملو شو کارخانهدارو ته هغې سره دومره کارخانې راغلې نو یو خو په هغه کې دا تاثر و چې دا خو د بار نه خلک راغلي دي او دوی کارخانې بار نه کو راغلل خو د دې د خلکو ته روزګار ملو شو د دې د خلکو ته هلته د کاروبار موقع ملو شوې او هغې کې بیا ډېر خلک داسې وو چې هغه د دې صوبې صنعتکار راغلل او هغې کې مستحکم شو نو دا یو ډېر لوی هغه وه په هغې کې او زموږ نه پس چې بل حکومت راغی نو هغه امارات واپس واخیستل نو هغه شانتې هغه د ګډون چې کوم مخکې صورتحال و هغه شانتې نه خو بیا هم چې کومې کارخانې لګېدلې وې نو هغه مستحکم شوي وې په دغه لحاظ سره نو دغه یو لویه خبره وه چې د دې هغې کې اوس ګډون کې د پېښور نه هم خلک تللي دي هلته هم کارخانې لګولي د نور ځایونو نه نو په دې لحاظ سره دا یو ډېره لویه منصوبه وه په دغې کې سر یو کوېسچن ودانه کوو چې تاسو په پیپلز پارټۍ کې تاسو ډېر لوی های مقام او تاسو ډېر ښه پوزیشن باندې وئ تاسو داسې څه اختلافات پیپلز پارټۍ سره پیدا شول چې تاسو هغې سره خپلې لارې بېلې کړئ دې کې اصولي زمونږ هغه و موږ غوښته چې پارټۍ کې دننه او دوه باندې چې کوم خلک دي هغه په انتخاب په ذریعه راشي ورکران دي هغه کی او چونکې دا 97 الیکشن چې هغه کې د پیپلز پارټۍ ډېر کمزوري پوزیشن راغله ټول ملک کې نو د هغې په وجه خلکو ته مایوسي په پارټۍ کې هغه وه موږ پکې دا تجویز ورکړو خو هغې باندې عمل ونه شو او هغې نه پس دا اختلافات په دغه لحاظ سره هغه شو نو بهرحال چې موږ جدا هم شو نو د هغې پارټۍ کو لیډرشپ و موږ چېرته داسې د هغوی تعمیري تنقید به هم کړي خو نور زیاتیات ته خبره موږ چېرته نه رسولې په دغه لحاظ سره سر دا راته ووایي چې په سیاست کې تاسو څه وموندل او څه مو وبیلل بیلات خو پکې نشته چې څوک دې مقصد سره کوي چې د قوم خدمت کوو نو دغه بذات خود یو لوی تسکین دی او اسیم بحیثیت یو مسلمان د خلکو خدمت او د خلکو منډه تر والتام یو قسم عبادت دی په دغه لحاظ سره کوشش هم کړی دی په خپل لحاظ سره شیرپاو خان دا راته ووایي چې تاسو دومره زیات مصروف په سیاست کې تاسو کور له څومره ټایم ورکوئ دي نو بس کور والا هم دې سره عادت شوي زیات په وخت کې جیلونو ته مونږ تللي وو او ډېر چې دا ټول را یو ځای کې نشد تقریبا 4.5 کاله دا هغوی هم په دې سره عادت شو بچي هم داسې عادت شو نو په دغه لحاظ سره چې څومره ټایم کېدی شي ورکوو خو هغوی هم دې سره عادت شوي دي چې زه یم او کو سکندر خان دی نو کو مونږ پارټۍ د ټایم ورکوو یا د خلکو مشکلاتو لپاره منډې تړلې هلې ځلې کوو نو هغوی هم دې سره عادت شوي دي سر مونږ دا کتلي چې پیپلز پارټۍ نه به چې څوک لاړل دوباره هغه الیکشن نه شو ګټلی تاسو پیپلز پارټي پرېښوده او په لومړي ځل باندې په صوبه کې په خپل کیپي کې تاسو سیټونه ګین کړل خپل علاقه کې بلکې بار هم
د دې وروستو د کامیابۍ راز څه دی سر؟ نو بنیادي طور باندې خو چې ته اخلاص سره کار کوې او ملګري سره ټول په اخلاص یو مقصد دپاره یو میشن دی، نو زما په خیال پښتنو کې دا هغه شته جذبه شته او روایت هم دي چې څوک خدمت کوي نه د هغه سره ودرېږي. سر په اخره کې سر د خپل مینوالو ته، خپل کتونکو ته، خاص کر زمونږ د چینل کوم کتونکي دي هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو خو زه خو ډېر حیران شوم نن چې ما ته پته ولګېده د چمکني ټي وي، نو په دې خوشحاله شوم ځکه چې تاسو یو خدمت کوئ د قوم او د خلکو اواز، ټول د مشرانو اواز، د هغه ځای چې کوم مسایل دي هغې باندې د هغې نشاندهي کوئ، خلکو ته دا خبر رسوئ، نو دا د وخت تقاضا ده. او زما په خیال نن سبا خو هر چا سره موبایل شته، په دغه لحاظ سره هغوی ستاسو خبرې او ستاسو چې څه کاروایي کوئ هغه هغوی ته رسي، دا یو لویه خبره ده او په دې زه خوشحاله یم. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر، ډېره مهرباني، شکریه جی. دا زمونږ مېلمه جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، مونږ د دوی ډېر ممنون او مشکور چې دوی په خپل مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي له وخت ویستو او د چمکني ټي وي په تھرو تاسو سره خبرې اترې وکړې. انشاءالله بیا ملاویږو د یو نوي مېلمه سره، تر هغې دمې پورې تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.